نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. سورة البقرة پارا نمبر 3 آیت نمبر 274 رکو نمبر 38 خلاصه د رکو پس داغین لفظی ترجمه. بدی رکو کی زیر د خوشخبری ده د هغی کسانو د پارا چې څوک مالونه لګوي خرچ کوي د الله د رضا د پارا د الله په لارو کې. مسله د حرمت د سود بیان شوی دا چې سود الله حرام کړی دی، اخیستل خرڅول الله حلال کړی دی. څوک چې سود کوي نو دی چې کله د قبر نه راپاسي دی به لیونی وي، پاگل بوي، مجنون بوي، او دغه حالات د دې سودخور په دنیا کې هم دي. څوک چې سودی معاملات کوي او توبه نه وباسي داغه د پاره د الله او د الله د رسول له طرف نه د جنگ اعلان دی. څوک چې سود ته حلال وي دی کافر دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هغكسان ينفقون خرچ کوي اموالهم مال نخبر د پاره د رضا د الله باللیل د شپې والنهار او د ورځې سرا پپټا وعلانیه او پخکارا فلهم پس دوی د پاره اجرهم اجر د عملونو د دوی ده عند ربهم فنزد رب د دوی باندې ولا خوف او نبوی هیڅ یرا علیهم بدوی باندې ولا هم او نبدوی یحزنون غم جنوی. د صدقی او خیرات کولو د پاره نو ورځ مقرر ده او نو وخت، که د شپې کې که د ورځې کې که پټه باندې کې او که پخکاره کې په ټولو باندې اجر او ثواب میلاویږي. الذین یأکلون الربا هغه کسان چې خوري سود. انحصار د زندګۍ هغه په خوراک دی. اولین ضروریات هغه هم خوراک، ورنا اخیستل ورکول ټول حرام دي. لا یقومون نبرا پاسیگی دوی د قبرونو نه الا مگر کما یقوم الذی پشان د پاسیدو د هغه کس یتخبطه الشیطان چې حیران کړي وي دلرا شیطان من المس د وجه د رسیدونا، لکه څنګه چې سړی ته جنات او شیطان ورشي او د هغې د وجنه په دنیا کې د مجنون پاگل او دیوانه شي، عقل حواسی کار نک. نو سودخور په دنیا کې هم دغه شانتی دی او د کله چې قبرونو نه راپاسي نو هم دغه حالات به وي. ذالک دا په دې وجه باندې بانهم چې یقینا دوی قالو وای انما البیع یقینا خرڅول اخیستل مثل الربا په مثل د سود دی. نو چې دا جایز دی نو سود هم جایز دی. دا د هغوی خبره ده او د رب فرمان څه دی. واحل الله البیع حلال کړی دی الله خرڅول اخیستل سوداګری تجارت. وحرم الربا او حرام کړی دی سود لرا. سود دا حرام دی او سودخور د پاره سو وعیدونه دی. بیا د هغې دپاره احادیث مبارکه وګورئ. فمن پس هغه څوک جاءه چې راشي دته موعظة نصیحت من ربه د طرفه د رب د دنه فانتهى پس من شو دی دغه سود نه فله پس دلرا ما هغه څه دی سلف چې مخکې ورکړي دي وامره او فیصله د الی الله حواله د الله تا. ومن عاد او څوک چې واپس شي حلال والی د سود ته چې سود ته حلال وي نو دی کافر شو. فاولئک پس دغه کسان اصحاب النار خاوندان د اور د دوزخ او جهنم دي. هم فیها او وبدوی په دغه جهنم کې خالدون همیشه اوسیدون کی. رب العالمین دې موږ ټول محفوظ کی امین. د رب الاعلان د سودخور خبره خدا ده چې زه سود اخلم زما مال زیاتیږي او د رب فیصله ده چې په سود اخیستو سره مال هلاک کیږي تباہ کیږي او اخیری انجام هم هلاکت تباہی بربادی ده. یمحق الله الربا ختموی الله مال د سود لرا ويربي الصدقات او زیاتوی مال د صدقی لرا. والله لا يحب الا من النساتی كل كفار د غټ کافر سرا چې حلالون کې د سود
سود ته حلال وي یا ناشکر سره پکار خدا ته چې دته الله نعمت ورکړي دی دغه تنگدس او غریب ته قرض ورکي او د هغه امداد وکي هغه خو نه کوي او د هغه باوجود الټا د هغه سره ظلم زیاتې کوي کمزورې دی او دغه د پاسه نور هم پاغه باندې بوج اچي نو فضیلت بیان شوی د صدقې چې څوک د غریبانو سره تعاون کوي امداد ور سره کوي هغه ته الله جنت نعمتونه ملوي او څوک چې ظلم کوي زیاتې کوي او هغه نه سود اخلي دا غوی د پر خطرناک اعلان اثیم او ګناګار زیر د بشارت ان الذين يقينا هغه کسان امنو چې ایمان راوړې دي وعملوا الصالحات او عملونه کوي نیک واقاموا الصلاه پابندي کوي د منځ ودروي مزلره واتوا الزکات ورکوي زکات لره لهم د دوی د پاره اجرهم اجرنا د دوی دي دغه اعمالو بدوی ته اجر او ثواب ملوي عند ربهم فنز درب د دوی باندې ولا خوف عليهم او نبوي ورا په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن کیږي یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو اتقوا الله ويريږي د الله نا وذرو پریګ دی ما بقي من الربا هغه چې پاتې دي د سودنا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان راوړونکي فإن لم تفعلوا پس کچری اونکړی تاسو دا کار فاذنوا پس خبر شي اعلان واوري خبردار شي بحرب من الله په جنگ د طرف د الله ورسوله او د رسول دهغه تفسیر معالم العرفان ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په حواله سره لیکي چې حاکم باندې فرض دي چې د سود ختمولو لپاره تنظیم وکړي او دغه سودخور سودی معاملات کوونکي په توبه باندې مجبور کړي کچری هغوی توبه نو باسي نو دغه خلاف دي جهاد وکړي او حسن بصری ابن سیرین رحمهم الله فرمایي چې مسلمان حاکم د لپاره پکار ده کله چې سود نه پرېږدي او توبه نو باسي چې دنه سر قلم کی و ان تبتم او کچری توبه ویست تاسو فلکم پستاسو لرا رؤوس اموالکم اصل د مالونو ستاسو دی لا تظلمون ظلم بنکوی تاسو ولا تظلمون او ظلم بنشکی دے پتاسو باندی و اذ کان ذو عسرت او کچری وی قرضدار خوند غریبی فنظرتن پس انتظار دے پتاسو باندی الى میسره تر مالدار کې دو پوری تنگ دست قرضدار ته مهلت ورکول دا واجب او که هغه ټال مټول کوي وسی کیږي بیا هم قرض نه ادا کوي نو د په ګناه کبیره کې مبتلا دي او تنگ دست مقروض ته مهلت ورکول یا ورته معافی کول د قیامت په ورځ د رب العالمین د عرش لاندې پاتې کېدو د پر سبب او ذریعہ ګرځي و ان تصدقوا او صدقه کول تاسو خیر لکم غردا تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهی گئی واتقو ویری گئی یومن دا عذاب دا هغه ورځینا ترجعون چې واپس به وګرځولې شي تاسو فيه پاغه ورځ کې الى الله طرف د الله تا الله مخې ته ورځي ثم توفى بیا به پورا ورکړي شي کل نفس هر نفس تا هر تنتا ما کسبت بدله د هغه عمل چې کړی وي وهم لا یظلمون او په دوی باندې به ظلم نشي کېده